مسلمانان پښتنو په جمع السلام علیکم. او مردان تاسو ډېر ډېر شکریا چې تاسو خپل په مذهبي قرآن شریف په مبارک چې کوم مزمتین اجرا کېږي جلسه دغه تاسو په ګڼ شمېر سره شرکت وکړئ. دا ستاسو د ایمان او د جذبې عکاسي کوي. عزتمندانو نن دلته راغونډېدل د سویډن او یورپ کې چې کوم دي روزانه په څو ورځې پس عرب دي لګیا دي مسلسل د قرآن شریف او رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې بیا بیا ګستاخانې کوي. د هغې په سلسله کې دا نن موږ راجمع شوي یو د دغې یهودیانو د دغې یهودو نصارا د دغې یورپ ملکونو د دغې ملعون دغې بېغیرتو خلکو دا کوشش دی چې موږ د مسلمانانو احساسات مجروح کړو، مسلمانان جذبات راوچت کړو او دوی پر خپلو ملکونو کې په دې اقلیت باندې ورشي، هلته خانه جنګي جوړه شي او هغې تماشه کوي. موږ هغې ته دا وایو چې اسلام د امن پرچار ورکولو والا دین دی. اسلام کې موږ ته د اقلیتو د احترام او د هغې سره د محبت او مینې موږ ته درس راکوي. اسلام قرآن شریف مکمل یو ضابط اخلاق دی، د ټولې دنیا دپاره نصیحت دی. هغې کې مکمل قانون دی، د ژوند تېرولو یو مکمل ضابط اخلاق دی. د غریب حقوق شته، هغې کې د مالدار لپاره ژوند تېرولو طریقه کار شته، د ماشوم حقوق پکې شته، د زنانو حقوق هغې کړي. عزتمندانو قرآن شریف موږ دپاره مقدس کتاب دی. تاسو به نه یې کتلي چېرته مسلمانانو د دغې غیر مذهبو د دغې کافرو دغې ملعونو د آسماني کتابونو یا د هغې مذهبونو کې مذهب کتابونو چېرته مسلمان هغې بېعزتي کړي. د هغې هغه کتابونه تورات، زبور، انجیل هغه موږ دپاره هغومره مقدس دي چې څومره موږ ته قرآن شریف مقدس دی. زموږ مذهب موږ ته د هغې عزت او احترام موږ ته زموږ مذهب موږ ته راکړي. په هغې هم زموږ ایمان د چا آسماني کتابونو اوس هغه خپل اصلي حالت کې نه دي، د وخت سره هغه هغې بدل کړي. خو موږ دپاره هغه آسماني کتابونه موږ باندې د هغې عزت احترام څنګه قرآن شریف دی موږ باندې زموږ مذهب حیثیت سره په موږ باندې لازم دی. د هغې چې کوم انبیا علیه السلام وو، داود علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام نور، هغه موږ دپاره هماغسې مقدس دی څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. موږ په دې 1,40,000 سره کم او زیات پیغمبرانو باندې ایمان دی، په دې 4 آسماني کتابونو باندې زموږ ایمان دی. عزتمندانو